د جاهلیت په دور کې به هم خلکو دمونه اچول چې کله مسلمانان شو نو د بعضې دمونو نه پاک پیغمبر مبارک منع کړی ده او صحابه چې به وی موږ به دم اچو رسول الله مبارک به ورته په ما باندې را پیش کې و بیرېده نو که شرکی الفاظو باندې به مشتمل وي دا به نه اچوي او چې شرکی الفاظ به پکې نو بیا به وی دا صحیح ده نو امام الانبیاء فرمایي لا بأس بالرقا ما لم يكن فيه شرک په دمونه اچولو کې هېڅ باکم نشته خو چې شرکي الفاظ پکې ني خو دویمه خبره دا ده چې مؤثر حقیقي به دم نه ګڼې مؤثر حقیقي به الله ګڼې دا لکه اوبوس کې نو ته خو دا اوبه خو تنده ختمی خو زمو ستا عقیده دا ده چې د تنده ختمولو اثر پکې الله پیدا کړی دی دغه رنګې دا الفاظ د دم دا بذات مؤثر نه دي اثر د جوړوالي پکې څوک پیدا کوي دا الله پکې پیدا کوي نو دې صورت ته ویل کېږي سورة الشافیه او سورة الشفا ورته وایي